ها. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. خاج مخکې سبق کې مونږه دا یو ټکی ویلو کنه چې العلم بها والعلم بها متحقق خلافا لسوف الصيدا دا مخکې سره د حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق خلافا لسوف الصيدا. نو دې مخکې سبق کې مونږ دا خبره کړې و چې را څومره څنګه چې د اشیاء د پاره حقیقتونه ثابت دي دغه شانته باغې سره علم حاصلول دا متحقق دي یعنی دا ثابت دي. بیا پرون سبق کې دا خبر شو دینه مخکې چې کوم سبق وو چې کله لګي ته الف لام استغراقي واخلې نو دا معنا غلطيږي ځکه چې انسان دا او هیڅ یو کس دا دغه نشته لري قوت او طاقت باندې نشته لري چې ټول شی په حقیقت باندې ځان پوه کی نو موږ چې یا خو د دینه مراد ثبوت پکې محذوف ته نو مراد المراد بثبوتها او یا مراد دینه دا چې الف لام جنسی ده العلم بها متحقق کې الف لام جنسی ده استغراقي نه ده جو بیا معنی بدل چې جنسي اشیاء لره حقیقت ثابت ده او دا عبارت چې راوړی دی مصنف رحمت الله علیه نو دا راوړی دی د سوف استوائیه باندې د رد کولو لپاره. سوف استوائیه تاسو ته ما ویلو چې سوفا او استوا د دوه ټکو نه جوړ شوی دی کتاب کوم ان شاء الله راشي دا تحقیق ودل دغه ټکه مخکې راغلی جو موږ مخ کوو چې تاسو بوس په مخ وای دا سوف استوائیه د څه شی دی نو چې دا سوفا او استوا د دوه ټکو نه جوړ شوی سوفا څه ته ویل کېږي علم او حکمت ته او استوا چې دا څه ته ویل کېږي دا باطل ته او غلط عقاید لګي نو مطلب کم علم چې باطل طریقې سره حاصل شي الفرق السوفسطائیه مطلب دا دی چې کوم ډلې دي چې داغه هغه دلیلونه او داغه عقیده ګډي وړي جو هغه تاسو لګي سوفسطائیه ولګي بیا نو دا سوفسطائیه باندې رد ده سوفسطائیه وی کنه چې د هیڅ یو سیس د پاره هیڅ چاته په هیڅ یو سیس باندې د سيزونو حقیقتونه هغه ثابت نه دي پوه شئ نو دوی دا غي نه انکار لپاره دا قول چې مصنف رحمت الله راوړو بیا سوفسطائیه دا درې ډلې دي یو کوم ډله ده عنادیه عندیه او لا ادریه عنادیه څه ته وایي چې هغه سره د سيزونو حقیقتونه مني نو انکار دي کوي او عندیه مني خو د خپل ذهن مطابق چې کله موږ د ذهن کې یو څه راغی هغه جوهر دی جواب جوهري کله موږ ذهن کوم څه عارض راځي جواب عارضي او کله موږ په ذهن کې څنګه راځي عقل شان دی وي او لا ادریه چې هغه د ثبوت یو څه نه او د عدم ثبوت یو څه نه دا منکر دي کته ته چې ثابت ته جوړه ادری ماته په نشته او چورته چې نه ثابت جوړه نه ماته په نشته وای بدی کوم شک کوم کې چې موږ په شک یو چې په شک یو غنی نو دا لا ادریه دي خاجي نو موږ هغه سوې هغه په دې خبره باندې یقین دی دا خبره و چې د هیڅ یو سیس د پاره د هیڅ یو کس د پاره په هیڅ یو سیس باندې د هر څه ثبوت دا او عدم ثبوت دا سره علم ماته پایمن ناروا دی دا پیش کړو چې لا ثبوت لشيء من الحقائق یعنی چې سيزونه لپاره حقیقتونه شته ولا علم بثبوت حقیقه ولا بعدم ثبوتها او نه د سيزونو په ثبوت او عدم ثبوت باندې دا علم نشته چاته هغه پوه شو به معنی او زمونږ د اوسره چې علم په دې دغه باندې په سيزونو باندې د دې په ثبوت باندې علم دا متحقق ده سره متحقق ده زمونږ دوه دلیل دي یو دلیل تحقیقي دی او یو دلیل الزامي دی دلیل په دوه قسم دی یو ته لګيږي دلیل تحقیقي او یو ته لګيږي دلیل الزامي دلیل تحقیقي دې ته لګيږي هغه دلیل دا دلیل حقيقي چې دا لګيږي چې هغه هغه مقدمات د کوم مقدماتو نه جدا جوړي چې دا په واقع او په نفس الامر کې صحیح وي پوه شئ دلیل تحقیقي څه ته لګيږي چې داسې مقدماتو نه جوړوي چې په صحیح په نفس الامر کې دا صحیح وي یعنی په واقع کې صحیح وي اگر چې دا کم مقابل فریق چې کنه هغه مني او کنه مني اگر چې دا پنځ باندې صحیح خو دا کم تحقیقي مطلب دا دی چې دا په حقیقت کې په واقع او په نفس الامر کې دا سيزونه صحیح دي دا اوس په دا دلیل تحقیقي موږ تاسو په مثال باندې بیا پوه شئ اصل اول دا دلیل تحقیقي وایي چې تعریف وکړو چې تاسو پیژنئ چې دلیل تحقیقي څه ته وایي دلیل تحقیقي دی ته وایي چې هغه داسې مقدماتو نه جوړ شوی چې هغه مقدمات هغه دلیلونه هغه خبرې دا په نفس الامر کې او په واقع کې صحیح وي اگر چې مد مقابل هغه دا په نسبت باندې رښتیا نه وي یا هغه د منلو نه انکار کوي
او د دې دلیل مقصد دا دی چې مخالف چې کوم دی کنه دا ته د حق اظهار وشي. د دې دلیل مقصد څه دا دلیل تحقیقي د سره بار خلک راوړي چې هغه څه وشي چې حق به دې سره څه شي ظاهر شي، حق به دې سره څه شي ظاهر شي. او دا مد مقابل کې په باندې یو قسم الزام هم لګي، په باندې الزام هم لګي او بل بین نمبر څه شي حق پر سر ثابت شي. دلیل تحقیقي پیژنو او دلیل الزامی دی ته ویل کېږي چې هغه د مخاطب په نسبت باندې، یعنی کوم چې مخاطب دی کنه د داسې مقدماتو نه جوړ وي چې هغه د دې مخاطب په نسبت باندې مسلمي، د مستدل په نسبت باندې که مسلمي او کني. دلیل الزامی دی ته وایي چې د مخاطب په نسبت باندې هغه مستدل وي، د مخاطب په نسبت باندې هغه مسلم وي، یعنی د داسې مقدمات نه جوړ وي چې هغه د مخاطب مني، کدا مستدل دلیل نیون کې مني او کنه مني، چې ما قبل مني مخاطب مني. او د دې نه مراد حق ظاهرول نه، د دلیل الزامی د حق د ظاهرول لپاره نه کیږي بلکې د خصم د چپ کولو لپاره، د خصم د چپ کولو لپاره. هغه پوه شو ویلې باندې ها دلیل تحقیقي دا د هغه مقدمات نه روږي، مقدمات یقینیونه چې دا د چا په نسبت باندې مسلمي، دا مستدل په نسبت باندې، یعنی څوک چې دلیل نیسي. او دلیل الزامی د داسې مقدماتو نه جوړ وي چې هغه د مخاطب په نسبت باندې، د مخاطب په نسبت باندې مسلمي. پوه شئ. او دلیل تحقیقي د سره لپاره وړل کېږي د حق د ظاهرولو لپاره او د مد مقابل د الزام د لپاره چې بابا الزام ولګي. او دلیل الزامی د سره لپاره وړل کېږي صرف د خصم د چپ کولو لپاره، دا د الزام د لپاره حق ثابتول به سره نه. پوه شئ. دلیل تحقیقي هغه ته داسې مقدماتونه جوړ وي چې په واقع او په نفس الامر کې رښتیا وي، رښتیا برابر خبره ده که مخاطب مني او کنه مني، کاغه دي هغه رښتیا مني او که غلطي مني. په دې باندې پوه شئ. الهغه په دې باندې پوه شئ تاسو ها په دې باندې پوه شئ. دلیل تحقیقي د دلیل څو قسمونه دي؟ دوا. دا د قطبی سبق د په قطبی کې تاسو ویلي، بشیر تعجب ویلي او کال د نه ویلي دل بار بار ځکه وایو. د دلیل څو قسمونه دي؟ یو دلیل تحقیقي او بل دلیل الزامی دی. دلیل تحقیقي د سنه جوړ وي د داسې مقدمات یقینونه چې هغه په واقع او په نفس الامر کې برابر خبره ده که مخاطب مني او کنه مني، کاغه رښتیا مني او که دروغ مني. په دې باندې پوه شئ. او دا دلیل تحقیقي د سره لپاره وړل کېږي دو مقصد لپاره، یو د حق د ظاهرولو لپاره او د خصم مد مقابل دی وي، دا مد مقابل د الزام لپاره، دا د چپ کول لپاره. صحیح شولا. او دلیل الزامی د کم مقدماتو نه جوړ وي چې کم د خصم په نسبت باندې یقیني وي، دا کوم چې مد مقابل لګنه چې داغه په نسبت باندې یقیني وي، دغه په نسبت باندې چې دی کنه د مستدل په نسبت باندې دا یقیني نه. هغه پوه شو بلې معنی چې دا هغه مقدمات نه جوړ وي چې هغه د مخاطب د خصم په نسبت باندې هغه مسلم وي، یعنی هغه مني، اگر کله مستدل مني او کله مني. نو په دلیل الزامی کې دا هغه خیال ساتلی او په دلیل تحقیقي کې د واقع د نفس الامر. په دې باندې پوه شئ. او دلیل الزامی سره حق ثابتول مقصودی په دې سره د خصم باندې صرف الزامي، صرف په خصم باندې صحیح. په دې باندې پوه شئ تاسو کله چې تاسو دا وپېژندل چې دلیل تحقیقي او دلیل الزامی نو سوای چې مصنف رحمت الله علیه فحقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق، والعلم بها متحقق په دې باندې یو دلیل تحقیقي راوړل او یو دلیل الزامی راوړل. دلیل تحقیقي دا دی چې موږ د ډیرو سيزونو د پاره پسترګو باندې د سيزونو د پاره د بعض سيزونو د بعض سيزونو د پاره موږ حقیقت او د بعض سيزونو باندې موږ یقین لرو بسترګو په وجه باندې، او په بعض سيزونو باندې موږ یقین لرو دغه د وجینه د بیان د وجینه. لکه موږ وایو زمکه موجود ده، اسمان موجود ده، زمکه زمونږ نه لاندې ده، اسمان زمونږ له پاسه ده. اوس دا د خبره چې ما وکړله چې زمکه زمونږ له پاسه ده
او اسمان زمونږه ازمکه زمونږ د لاندې ده اسمان زمونږ له پاسه دی دا خبره په واقع او په نفس الامر کې صحیح ده که غلطه ده نو دا دلیل تحقیقي دی نو د ډیرو سيزونو موږ ته ثبوت راغلی دی د سترګو په ذریعې سره او دغه شان دي د ډیرو سيزونو موږ ته علم راغلی دی د بیان په ذریعې سره لکه موږ الله پاک موجود دی اوس په دې خبره باندې چې الله پاک موجود دی دا خبره موږ په سترګو لیدلې ده په غوږونو اورېدل ده که نه دا موږ ته د بیان په ذریعې سره یعنی الله پاک ویلي دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي نو د دې څیز موږ ته علم حاصل شو د بیان په ذریعې سره نو دا دلیل تحقیقي دی اوس ګوره دلیل تحقیقي څه ته وایي چې په خارج کې دا صحیح وي د داسې مقدماتو نه دغه جوړ شوي چې په خارج کې هغه څه وي لکه موږ وایو الله پاک موجود دی نو دا خبره چې دا په خارج کې صحیح ده که نه نو دا داوده چې هغه خو د هېڅ څیز دپاره ثبوت نه منکر دي که نه دا سوفسطائیه هغوی چې د هېڅ څیز دپاره نه ثبوت شته دی او نه د هغې په ثبوت او په عدم ثبوت باندې چاته علم شته دی موږ دا خبره غلطه ده او په دې خبره باندې دلیل تحقیقي دا دی چې دا خبره ځکه غلطه ده چې په ډېرو څیزونو باندې موږ ته علم حاصل دی څه خو د لیدلو د وجې نه د عیان د وجې نه او څه د بیان د وجې نه په دې خبره باندې پوه شوئ دا دلیل تحقیقي دی په څه خبره باندې موږ دلیل پرېښودو ده چې هغه څه وایي چې د هیڅ یو څیز باندې د ثبوت او د عدم ثبوت علم هیڅ چاته نشته دی نو وایي چې دا خبره غلطه ده په دې خبره باندې زمونږ دلیل څه دی چې د ډېرو څیزونو علم موږ ته د سترګو په ذریعې سره معلومیږي او د ډېرو څیزونو علم موږ ته په څه سره معلومیږي په بیان سره پوه شو دې باندې دا دلیل تحقیقي شو او دا دلیل تحقیقي ما ته اوس نه وي چې دلیل تحقیقي څه ته وایي چې داسې مقدماتو نه جوړ وي چې هغه په خارج او په نفس الامر کې نو دا صحیح خبرې دي که نه په دې باندې پوه شو تاسو دلیل الزامي دا دی چې ستا نه مونږ تپوس کوو ورې په پښتو کې سره مونږ خبره اتره کوو چې ستا نه مونږ تپوس کوو چې تا د ثبوت د اشیا چې دی نه د هغې لپاره ته منې که نه منې حقایق د اشیا چې دی نو د هغې د نفي د هغې نه ته نفي کوې او چې د حقایق د اشیا او په دې باندې علم دا نشته دی نو موږ ته وایو چې دا نفي متحقق ده او که نفي نه ده متحقق دا نفي ثابته ده او که ثابته نه ده نو که هغه وایي چې دا نفي چې ده که نه نو دا متحققه نه ده نفي متحققه نو زمونږ دعوه ثابته شوله ځکه چې نفي د نفي سره کټ شو دا اثبات راځي که نه نو دی وایي چې نفي د څیزونو متحققه نه ده او د هغه یقین هم دا دی نو چې متحققه نه ده جو ثابته شوه که نه او موږ هم دا وایو چې ثبوت د یو څیز او عدم ثبوت د یو څیز په دې باندې علم حاصلول دا ضروري صحیح دي نو چې کومه دا دلیل الزامي ده ته موږ وایو چې د اشیاو دپاره د اشیاو متحقق کېدل د دې نه ته نفي کې او که اثبات کې نو که دی وایي چې یاره زه دې نفي کومه څه کومه نفي کومه د دې ثابته نه ده نو چې دی وایي چې نفي متحققه نه ده نو ثبوت متحقق دی ځکه که نفي متحقق شي او ثبوت هم متحقق شي نو ارتفاع نقیضین به راشي څه به راشي ارتفاع نقیضین نقیضین دې ته ویل کېږي چې دوه څیزونه د یو بل چلند داسې وي دغه وي دا الټ وي الټ د یو بل تضاد وي لکه شپه او ورځ د یو بل نقیض دي که نه نو داسې یو وخت پکې چې نه شپې او نه ورځي یا شپې یا ورځي که نه نو ارتفاع نقیضین ناروا ده مطلب داسې نه شي کېدی چې نه ورځي او نه صحیح دغه شان دي یو تور او یو سپینې توروالی او سپینوالی دا نور رنګونه ټول د دې نه جوړېږي نو داسې نه شي کېدی خو په یو څیز کې به هم توروالی یا دغه شان دي یخني او ګرمي یخ او ګرم دا د یو بل نقیض دي نو ارتفاع نقیضین نه شي کېدی یعنی یو څیز داسې نه شي کېدی چې نه ګرم او نه یخي لکه په دې باندې پوه شوئ خو په یو کې به خامخا چنده به اچئ په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ ارتفاع د نقیضینو دا نه کېږي نو دغه شان دي دا نفي او ثبوت دا هم د یو بل نقیضین دي دا هم د یو بل څه دي نقیضین دي د یو بل څه دي الټ د یو بل څه دي الټ دي نو موږ وایو چې تاسو د کوم څیزونو د اشیاو د حقایقو نفي کوئ نو دا نفي متحقق ده او که نفي متحققه نه ده که نفي متحققه ده او که نفي متحققه نو هغه وایي چې نفي متحقق نه ده نو چې کله نفي هغه متحقق ونه منله نو زمونږ دعوه ثابته شوله پوه شوئ ځکه چې نفي دی وایي چې متحققه نه ده او ثبوت هم متحقق ونه مني نو ارتفاع د نقیضینو به راشي څه به راشي او ارتفاع د نقیضینو دا باطله ده په دې خبره باندې پوه شوئ
چې نفي سره موږ تاسو کو چې ته چې د سيزونو اشیاء نفي د سيزونو اشیاء نه چې ته نفي کې نو دا نفي متحقق ده کنه یعنی ثابت ده کنه نه کاغه چې دا نفي ثابت نه ده نو زمونږ دا وسه شولا ثابت شولا ځکه چې نفي متحقق نه شولا او ثبوت متحقق نه شول ارتفاع د نقیضین وراله پوه شو به معنی او کاغه وای چیرې نفي متحقق ده نفي سره یعنی نفي چې دا متحقق ده نفي متحقق ده نو دنه بیا موږ تاسو کو چې بیا موږ زموږ خبره ثابتېږي ولې ځکه کنه چې دا نفي دا هم په حقیقتونو کې یو حقیقت ده کله وی چې نفي متحقق ده نو بیا هم زمونږ دلیل څه کېږي ثابتېږي ځکه چې دا نفي هم په حقیقتونو کې ځکه کنه چې دا حقیقت دوه قسمونه دي دا حقیقت څو قسمونه دي د حکم دوه قسمونه دي د حکم دوه قسمونه دي د حکم څو قسمونه دي په یو ایجاب ده او یو نفي ده کله و چې نفي متحقق ده نو موږ زمونږ دلیل هم ثابتېږي ځکه نفي دا یو حقیقت ده ځکه دا نفي سره یو حقیقت ده ولی ځکه چې حکم په دوه قسمه باندې ده یو ایجاب ده یو نفي ده حکم خو پیژنې کنه زه مې زو بازار ته تللی یم دا ایجاب ده زو بازار ته نه یم تللی دا سره نفي ده نو د حکم څو قسمونه دي دوه یو ایجاب ده او بل سره نفي ده نو نفي دا د حکم یو قسم شو کنه نفي د حکم څه شو یو قسم شو د حکم څو قسمونه شول دوه کم دي یو ایجاب ده او یو سره نفي ده او د نفي چې دا د حکم یو قسم شو او حکم تصدیق ده حکم سره الګ یو تصور ده یو تصدیق ده تصور لګتا په ذهن کې صفر راځي تصدیق زبا هزار ته تل یما د تصدیق ده او حکم سره تصدیق ده حکم سره او تصدیق دا د علم نوم دی راځي بس نفي د حکم یو قسم دی نفي او حکم چې دا تصدیق دی او تصدیق د علم نوم دی تصدیق د څه نوم دی او علم څه ته ویل کېږي علم د کیفیت نفسانیه علم د څه نوم دی یعنی پر نفس کې چې کوم کیفیت دی هغه نوم دی زمې د علم بظاهر کې څه پته لګي د علم د علم په ظاهر کې بس زم مال دا سبق راځي په ظاهر کې څه پته لګي نه دا په ځل کې دی د علم د کیفیت نفسانیه نوم دی څه نوم دی او کیف دا عرض دی کیف سره عرض ویل کېږي قائم بالغیر ته قائم بالغیر څه چې په بل څه باندې نو چې په بل څه باندې قائم وي نو هغه په حقیقت کې موجود وي کنه چې قائم بالغیر وي نو قائم بالغیر څه ته ویل کېږي چې موجود وي کنه قائم بالغیر څه وي لکه ګوره دا دیوال دی نو دیوال جوهر دی په دیوال باندې سپینواله چې نه دا سره عارض دی په دیوال باندې سپینواله سره نو چې قائم بالغیر دا وموند چې دا سره موجود دی نو موجود او ثبوت یو شی دی کنه نه نو ته چې وایي چې د سوزونو ثبوت نه منم نو وای منو کوو نه منو په اخره کې ګوره دی وایي چې د سوزونو هغه نفي متحققه ده کنه نه متحققه نو په لاول کې وی چې متحققه نه ده نفي متحققه نه ده چې نفي متحققه نه یو موږ چې نفي متحققه نه ثبوت به خامخای لکه چې نفي تمنې نو او ثبوت نه مني نو بیا و ارتفاع نقیضین راشي ارتفاع نقیضین ها او دی وی چې نفي د اشیاء زمانه ما نفي متحققه ده نو نفي متحققه ده خو منی کنه نو دلیل الزامی هغه دوی چې هغه مقدماتونه جوړوي چې مخاطب منی کنه نو دی وی چې نفي خو منه ما چې نفي متحققه ده خو د سيزونو د پاره هغه سيزونو د پاره ثبوت نه منم کنه نفي منم خو د نفي لپاره ثبوت نه منم کنه نو نفي منی کنه ویا او نفي منم چې نفي منی نو نفي د حکم یو قسم دی نو چې نفي دی ومنله نو حکم دی ومنو ځکه چې دا نفي د حکم یو قسم دی حکم په دوه قسم دی ایجاب یو نفي ده نو چې نفي دی ومنله جو حکم او حکم چې دا تصدیق دی تصور نه تصدیق دی چې تصدیق دی ومنو جو تصدیق د علم دوه
او علم چې دا کیفیت نفسانیه هم دی او کیفیت نفسانیه دا عارض دی او چې عارض دی دا قائم بالغیر دی او قائم بالغیر چې دا موجود وي او موجود او ثبوت یو شی دی نو زموږ دا خبره خو ستاسو را پدې کې راکنه چې ته ثبوت نه منې موږ وایو چې ثبوت ومنه نو ثبوت یو منو کنه یا لکه بلې خبره باندې را لې تاسو دې ته ویل کېږي دلیل الزامي څورته ویل کېږي الزامي نو على لکه وای منو ولکه بدون واسطو باندې منو کنه بدون واسطو باندې موږ بس دغه منل باندې پوری دي ځکه چې د مخ څه کړو سلبي کولی کړو چې د هیڅ یو څه د ثبوت او د عدم ثبوت علم هیڅ چاته نشته لري دلته وشته کنه ځکه چې څه نفي منه ما سوي چې نفي منه نه لګي ثبوت دی منو ولګ لګ دی منو دغه د باندې پوره ده اوس وګورم ولنا تحقیقا ولنا او زمونږ دلیل زمونږ دوه قسمه دلیل دي یو دلیل تحقیقي دی او بل دلیل الزامي دی نو تحقیقا زمونږ دلیل لري په دې و چې دا بچته دا قابلیت نه لګان دي چې دوی بچته دلیل تحقیقي او تقدیری به پیژني نو ما ته معلوم نه نو ما ته وایي چې دا دلیل تحقیقي څه ته وایو دلیل الزامي څه ته وایي نو ولنا تحقیقا او زمونږ دلیل تحقیقي دی چې ان نجزم بالضرورت چې موږ ضروري تور باندې منو یقین لرو نجزم معنی یقین لرو بالضرورت ضروري تور باندې بثبوت بعض الاشیاء چې بعض شذونو په ثبوت باندې چې بعض شذونه ثابت دي بل عیانا یعنی په حقیقت سره موږ سترګو په ذریعه سره یا د حواسو په ذریعه سره وبعضها بالبيان او د بعض شذونه موږ د علم راځي د څه په ذریعه سره د بیان په ذریعه سره الګ د عیان په ذریعه سره لکه دغه اسمه اسمانونه او د هر څه چې تمنه د سترګو په حواسو په ذریعه سره منی کنه او بعض د بیان د دلیل په ذریعه سره لکه الله تعالی موجود دی الګ پوه شوي والزاما او الزاما جواب دلیل الزامی داره دلیل الزامی نه پیژنم دلیل الزامی را چې داسې مقدمات نه جوړ وي چې هغه مقدمات د مخاطب باندې مسلم وي د مخاطب باندې نو موږ انه ان لم يتحقق نفي الاشياء چې ته چې نفي د اشیاء متحققه نه ده نو فقط سبقتا نه بس شي بیا ثابت بشي ولې به ثابت شي دغه چې نفي ته چې متحقق نه ده او ثبوت یې هم نه منو نو بیا به ارتفاع نه چې ته چې نفي متحقق نه ده نو ثبوت یې خامخا بیا مني هغه به پوه شوي او هغه چې زبر او زه مجره نفي متحقق ده نفي متحقق ده وان تحقق او کله وي چې دا نفي متحقق ده نو فالنفي حقيقه من الحقائق نو دا نفي هم د حقیقتونو یو حقیقت ده لكونه نوع من الحكم لکه چې دا نفي دا قسم ده د حکم نفي دا حکم ده څه د حکم لکه پوه شوي او حکم چې دا تصدیق ته تصدیق علم ته علم د کیفیت نفسیانه هم ده کیفیت نفسیانه دا عارض او عارض قائم بالغیر وي موجودات خارجيه پوه شوي دا اشیاء او دا نفي چې دا په حقیقت نفي شولا فقد ثبت شيء من الحقائق نو بس ثابت شي او د حقیقتونو فلم يصير نفيها على الاطلاق نو على الاطلاق نفي چې دا صحیح نس ولا او على الاطلاق نفي کوله کنه چې د هیڅ یو څه په ثبوت او په عدم ثبوت باندې علم هیڅ چاته نشته ده هغه په دې باندې پوه شوي د دین او سره شروع باسه هغه خو ځنه دا بیا وسره په دې سبق کولې ان شاء الله پوه شوي باندې نو نن سبق کې موږ ګوره دلیل تحقیقي څه ته وایي او دلیل الزامي څه ته دا موږ وي او په دې خبره باندې چې العلم بها متحقق دا چې نه پرې باندې موږ دلیل تحقیقي او دلیل الزامي دا موږ وي او سبق به ان شاء الله بیا دا چې دا دلیل دا صرف د عندي او د پاره نو دوه د پاره نه ولې نو هغه بیا سبق ان شاء الله